حضور پاک مبارک اخبر نیاز ویلی لورته وي بچې د بدر یتیمانان ډېر محتاج دي. د پیغمبر په ټولو لوڼو کې کشر لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها او دا په حضور پاک ډېره زیاته ګرانه دا اولاد ټول پلار ته ګراني مور ته ګراني لیکن دا بعض اولاد نسبتا لږ زیات ګراني نو فاطمه په ټولو لورو کې حضور پاک ته زیاته ګرانه وه کشره وه چې مور یې وفات شو دا ترې ماشومه پاتې شوې نورې غټې وې دا وړه پاتې شوې ده د دې تربیت په خپله نبي کریم صلی الله علیه وسلم کړی او منې چې دې له به کله کمیس جوړو نو پیغمبر مبارک په خپلو وله پلیشتو برابر پلیشت ما خفیت مشیتها عن مشیت رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې چال د حضور پاک د چال په شان دی دا چې بتلو د شانه به دیو قتل تا به وی رسول الله مبارک روان دی په داسې انداز بتلا او حدیث کې راځي چې رسول الله مبارک به داسې روز نه و چې دې کار باندې داسې روز باندې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د فاطمه کې دا سیدۃ النساء اهل الجنه د جنت د ښځو سردار دا داسې د پیغمبر خوښه او چې کله به داراله رسول الله مبارک وګورئ په مصنف د ابن ابي شیبه کې د آدابو په باب کې دا احادیث شته نو حضور پاک ورته رضی نه پاسېده نو ځان ته به یې رانږدې کړه قبلها ښکل به یې کړه او چې کله به رسول الله مبارک دې کره لاړ دا به پاسېدی مه پاسې او کله به پاسېده نو ځان ته به یې رانږدې کړه ښکل به یې کړه غرمه م ورکړه حضور پاک ته دی یو ځل د غرمې ورغی حضرت علي رضی الله عنه کور کې نو وی ای نبنو عمې کې د تره زوی دې څه شو د پلار د تره زوی خو خیر د تره زوی ورته وایي خاوند دې څه شو وی ما سره یې جګړه وکړه بار ووت ما سره نن غرمې آرام ونه کړ قیلوله حضور پاک چې ورشي علي وګورئ کوم ځای دی صحابي راغی وی صاحب جومات کې د دیوال سوري ته پروت دی وده دی نبی علیہ السلام ورغی په خاورو پروت ودو حضور پاک ته خاورې وڅنډلې قم ابا تراب قم ابا تراب ای خاورو والا پاسه او بویه ته حضرت فاطمه سره ولا جوړه کړه انتهایی خوښه وه د حضور پاک فاطمه بزغه مني زما د غوښې ټوکړه د فاطمه من احبها فقد احبني کچا دې سره مینه وکړه ما سره مینه وکړه من ابغضها فقد ابغضني کچا دا خپه کړه زه خپه کړه او بل حدیث کې راځي دې کې نه بلکې چې چا پیغمبر خپه کړه الله خپه کړه او چې چا الله خپه کړه الله به سزا ورکړي سفر نه چې به حضور پاک راغی کله به نیغ جومات ته لاړ او د جومات نه پس یا مخکې دا به فاطمه کړله بچې څنګه او مرض وفات کې چې دا حضور پاک لرانه نو ځان ته رانږدې کړه پې ور پرېوته غوږ یې ورته نږدې کړه نو چې د اوچته شوه نو په ژړا شوه نو بیا یې ځان ته رانږدې کړه نو چې رانږدې یې کړه نو هغه د اوښکو خندا یې وکړه عایشې بیبي دې تپوس وکړو نه د پلار راز نه پاش کوم نو د وفات نه پسې دې تپوس وکړو وی دا عجیبه کار و هم یو وخت کې ژړا و هم خندا ویاو چې رانږدې کړم راته وفرمایل چې بچې دې بیمارۍ کې زه درنه روان یم صبر وکړې ګورئ صبر وکړې چغې به نه وې فریاد به نه کې ماله ژړا راله د پلار په جدایۍ بیا رانږدې کړم وی بچې زما په خاندان کې د ټولو نه مخکې به ته ما پسې راځې او ته به د جنت د ښځو سردار یې نو ما وخندل خوشحاله شو او کله چې رسول الله مبارک وفات شو په څونه دړمنه ده
صبت علی مصائب لو انها صبت علی الايام سرنا اللياليا. وی داسې مصیبتونه را باندې را پریوتل کدا په دې ورځ ور پریوځي دا دې ورځ شکل به بدل شي دا ورځ به شپې شي. شلو کالو عمر کې وفات شو لږ د پاسه یو څو میاشتې د پاسه 20 سال عمر کې دا غریب له دنیا نه لاړ او دړمنه لاړه د پلار پسې د حضور پاک پسې. حضرت انس وی رسول الله مبارک دفن کړ خورې مواچولې چارې بیلچې په وګمه او را روانو درته لاره کې ولاړ. आवाज یې وکړ انسه لم یخشو انسا لم خوشاله شو چې دا الله پر رسول مخاورې ورواړولې دومره دړمنه دا الله رسول دی د حضرت فاطمه پلار دی بل شان پلار دی. شلو کال عمر لم خوشاله شو ولم یخشو زما په پلار د پاسه مخاورې واړولې د حضور پاک د وفات د شپږ میاشتې پس د دنیا نه لاړه. شپږ میاشتې دا د کوره بار نه درم. شپږ میاشتې دا نسکوره په خپل کور کې پرته ده. دومره پیغمبر پسې خبره رسول الله مبارک واجب شانو. یوازې دا خو نه چې هغه کومه سپینه قچره باندې به حضور پاک ګرځېده چې خبر شو قچره موږی وایسته لاړه سترګو نه قطار قطار اوښکې را روانې دي. په مدینه کې یو شال پیو سره یې لاندې کو دانې پکې وګورو. ساروی رسول الله مبارک پسې خپه دي. ساروی ځان د غمه وجني د شاه زما مبارک پیغمبر سورلی کړي هغه نه پس په دې څوک سوريږي یا فاطمه غوندې لور. الله اکبر. چې علي صاحب ته کله په نکاح کړو بچي هاي هاي بچي وي ما په خپل خاندان کې د ډېر بهترین انسان سره ستا نکاح کړی. په خپل خاندان بهترین انسان سره ما نکاح کړی. زما وروڼو خبر مې دې پورې کوله چې داسې لور څومره ګران دی لیکن دې به غریبې په خپل کور کې میچن په خپل تا جرندې ماشینان نو په مدینه کې په میچن به غنم کول میچن تاول تاسو ته پته نشته بچې د مشرانو ما خپل اسې کله یو ځل نیم میچن له چکر ورکړی دی مې اورېږه ګورم مونږ به د کلو کې به د کورونو کې به بعضې خلکو میچنې تاول مې اورېږه ګورو په خدای سخت شی لالا سخت به وکړو هغې کې به هغه دغه به داسه ورته ویل کېږي هغې کې به هغه لرګي او پل به د کاڼي او به چې تاوه په غنمو غرار به یې کو سخت به او سخت دا مټې به د دې ښځو غریبانانو دا به غوټې شوې دا زمونږ د ښځو کړي دي میچن به یې خپله تاوله اس ته به یې ګیا په خپله اچوله یو سرمن و یو سرمن ساروي دروازې به په اس ته ګیا چوله د شپې به پې ښځه خاوند اوده کېدل دا ژوند تېر کړی دی نو علي ورته وی فاطمه وی بابا له دې غلامان راغلي دي ته لاړه شئ او غلام ته وغواړه چې د سره لږه سانتیا پیدا شي چې دا راله حضور پاک کورونو چې رسول الله مبارک راغی ام المؤمنین ورته وی فاطمه راغلې و زر ورکړه لاړ حضرت علی وی زو فاطمه ملاستو
دې کې حضور پاک راغی مونږ پاسېدو یې مه پاسې کېناست خپې مبارکې وغځولې وی دا خپې دا پنجه زما خېټې سره وجنګېده بچې څنګه راغلی دونه حیا وه چې غږ یې نه کوم فاطمې بچې څه له راغلی حیا حضرت علي ورته وایي د الله رسوله دا ما درلېږلی وه دا په خپله میچن تاوی لاسو کې غوټې پیدا شوي غوټې دا په خپله میچن تاوی ګران کار دی دا استه ګیا په خپله اچوي یو سرمن د منکره دروازې پې استه ګیا چې د شپې بې دواړه ورده کېږو اوبه کې په سرمنو تاسو خوب مونږ په تولی خوب نه راځي مونږ په فومونو خوب نه راځي اعلی فوم ګورو دا کمزور دی نه ښه فوم ګورو د الله د دې نعمتونو قیامت پر ورځ به موږ څه جواب ورکړو وروڼو موږ له الله څه رانه کړل موږ ډېر ناشکره یو موږ د الله ډېر ناشکره یو موږ له الله په ژمي کې ګرمې اوبه راکړې هیټرې راکړې په اوړي کې ایسي ګانو پکې راکړل هر څه خدای راکړل الله موږ دا شکر ادا نه کوو موږ له شکرې طاقت راکړه الله موږ له شکرې طاقت نو ما ورته وی چې بچې فاطمه لاړه شه حضور پاک له غلامان راغلي کې غلامې در چې تاسو سره کار کوي لکه صراحت بدل د دوانو جهان مبارک پیغمبر دې انصاف نور دې انصاف سپو میں حضور پاک مبارک خپل نیاز ویلي لورته وي بچې د بدر یتیمانان ډېر محتاج دي هغه مونږ کې راوړو خپلو بچو له راوړو یتیم دې غرق شي او غریب تباه دی خو چې زما خېټه مړه شي او زما بچي ماړه دی ټول نیاز بینه بچې د بدر یتیمانان ډېر محتاج دي چې پلاران یې په جهاد کې شهیدان ابراهیم بغویله ورکړه تا ته یو شیخ ښیم چې د مرګي نه ډېر بهتر دی چې کله سملې بچې درې دېرش کرته سبحان الله وایه درې دېرش کرته الحمدلله وایه او څلور دېرش کرته الله اکبر وایه دا د مرئي او د وینځ او د غلام نه ډېر بهتر د حضور پاک سونه انصاف او څومره دومره نیازبینه لور کشره لور عمر نه کمه لور په کار دا و چې ورکړی وي قرآن کې ورته الله ویلي دي واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى چې د پیغمبر رشتہ دار د نورو نه مخکې دی ورکوه لیکن بیا نه ورکوي د انصاف دا کلمات یو نو چې خپلې نیازبینې لور ته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کوم څیزونه ښیي خو فایده به یې پکې دې ته تسبیح فاطمې وایي